جاوا آی څه ده؟ جاوا آی څنګه کار کوي؟ د کار کولو طریقه یې څه ده؟ خلک په دې کې پیسې څنګه لګوي او بیا له دې څخه ګټه څنګه اخلي؟ آیا دا جاوا آی شرعاً جواز لري که نه لري؟ پر دغو ټولو شیانو به انشاءالله خبره کوو او له هغه سره سره به د بېلابېلو دارالفتاو فتاوا به هم له تاسو سره شریکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لما څخه مختلف طالب علمانو او ملګرو دا پوښتنه کوله چې د جاوا آی شرعي حکم څه دی؟ نو تر هغه وخته ماته پخپله هم پوره معلومات نه و. نو ما تحقیق وکړ، تلاش مې وکړ، معلومات مې وکړ. د معلوماتو وروسته چې ماته کوم معلومات حاصل سو هغه زه له تاسو سره شریکوم. جاوا آی یو د انډونیشیا یو کمپنۍ ده. هغه یو اپلیکیشن جوړ کړی دی او ویب سایټ هم لري چې په دغه اپلیکیشن کې اول لواره خلک $50 سرمایه لګوي. چې کله دا $50 ولګیږي د دې $50 پر سر باندې وده ته $10 ګټه ورکوي چې د بونس نوم ورکول کیږي. له هغه وروسته بیا جاوا آی مختلف شیان خرڅوي د دوی په وینا. د فلمونو ټیکټان، د کارټونانو او د ډرامو ټیکټان خرڅوي. د یو ټیکټ قیمت $10 دی. نو چې کم سړی یو ټیکټ واخلي، دوه واخلي، درې واخلي یا زیات اخلي، نو له هغه وروسته پر دا یو ټیکټ باندې دته $1.5 ګټه ورکول کیږي. له دې بعد په جاوا کې یو بل کار هم کیږي. هغه دا دی چې جاوا یو خپل کوډ ورکوي چې دوی ریفرل کوډ ورته وایي. د دغه ریفرل کوډ په واسطه او ذریعه باندې نور خلک د جاوا ممبران جوړیږي. مثلا زه د جاوا رکن او ممبر سوم، نو زما کوډ رالی، زه چې کله بل سړی ممبر کیږي هغه برای راست ممبر نسی جوړیدای، زما د کوډ په ذریعه یا د بل سړی د کوډ په ذریعه به جوړیږي. نو چې کله زما په ذریعه، زما په واسطه یو سړی د جاوا رکن او ممبر جوړ سو، نو د هغه رکن پر سر باندې ماته کمیشن راکړي. هغه رکن چې بیا مخته بل رکن جوړوي، هغه بیا بل جوړوي، هغه بیا بل جوړوي، نو هغه ته هم کمیشن ورکول کیږي، ماته هم د ټولو پر سر کمیشن راکول کیږي. خو که هغه برای راست زما په کوډ باندې ممبر جوړ شوی وي یا بلواسطه ممبر جوړ شوی. نو دا دوې درې خبرې په جاوا آی کې شته. نو بیا پر دا باندې په اردو کې دوه درې واره ما خبره وکړه، چونکې زموږ تعلیمي ژبه یا زه چې چیرې استاد یم هلته زموږ د درس تدریس سلسله هغه هم په اردو وي. نو ما په اردو ژبه باندې دوه درې واره پر دا باندې خبره وکړه. بیا څه ملګرو له ما دا مطالبه وکړه چې دا د جاوا آی په باره کې ته په پښتو کې هم خبره وکړه. زموږ د سیمې ډېر خلک داسې شته چې هغه په اردو ژبه نه پوهېږي، له اردو ژبې سره نااشنا دي. نو ځکه دغه نن تاسو ته په پښتو ژبه د جاوا متعلق خبره کوم او معلومات له تاسو سره شریکوم. طریقه کار موږ بیان کړي. په دغه طریقه کار کې اول د واره چې سړی $50 ولګوي، سرمایه کاري وکړي، هغه ته د دا $50 پر سر باندې $10 ګټه ورکول کیږي چې دوی بونس ورته وایي. نو دغه ګټه چې کومه ده، دغه ګټه بلا عوض ده، د یو شي په بدل کې هم نه ده.
نو یو خو یې شرعي طور پر دغه اړخ چې کوم دی دا د سود په زمره کې راځي، او دویم دا چې د کمیشن کاري اصول دا دي چې کوم سړی مهنت وکړي، خواري وکاږي، له هغه وروسته د مهنت په سله کې وده ته اجرت ورکول کیږي. لیکن ما چې کوم سړی ممبر جوړ کړی وو د هغه په ممبر جوړېدلو کې خو زما سعی او کوشش وو، لیکن هغسې وروسته نور ممبران جوړ کړو، هغه بیا وروسته نور جوړ کړل. د هغه بعد کې ممبرانو په ممبر جوړېدو کې زما یوه حصه هم نشته. د دې باوجود د دې په ممبر جوړېدو باندې ما ته منافع راځي. نو بغیر له مهنته، بغیر له خواري، بغیر له زیار کولو چې کوم اجرت تا ته راځي دا هم شرعي طور پر جواز نه لري. او بل دلته دا له سره کاروبار دی نه، کاروبار ځکه نه دی، کاروبار خو دی د راکړي ورکړي نوم، چې زه به تا ته پیسې در کوم، ته به د هغه په بدل کې ما ته یو شی راکوې چې په کوم شي باندې زما او ستا سودا سره سوی. دلته چې کله ته ټیکټان اخلي، هغه ټیکټ په خارج کې وجود نه لري. اول خو د فلم ټیکټ اخیستل دا شرن څنګه کارټون یا ډرامه، دویم دا چې دغه ټیکټ په حقیقت کې وجود نه لري، دا یو فرضي شی دی، دا چې چا واخیستی چا رانیوي هغه یې نه په قبضه کې اخیستلی سي او نه یې مخته یو چاته خرڅولی سي. نو دا یو فرضي شی دی، خلک هسې د کمیشن په لالچ کې، د دغه اضافي ګټې په لالچ کې دوی پیسې لګوي. اصل مقصد د دوی د فلم د ټیکټ اخیستل نه وي، اخیستل یې له هغه کمیشن یا له هغه اضافي ګټې سره ده چې جاوا یې دوی ته ورکوي. نو لحاظه په دغه ټولو صورتونه چې مد نظر کښېږدي، نو د جاوا آی کې سرمایه لګول، د هغه کاروبار کول، له هغه ګټه اخیستل دا شرعاً جواز نه لري. نو ما چې کله اوله ورځ خبره وکړه، بیا ډېر سوالونه پیدا سو، خلکو پوښتنې وکړې، په کمنټ باکس کې راته لیکلي وو. یو سوال دا هم و چې تا ته د ملک حالات نه دي معلوم چې خلک په جاوا کې کار نه کوي، نو به څه کوي؟ اوس ټول کاروبارونه ودرېدل، یو جاوا پاته سوه چې که جاوا هم پر تا بنده سوه، شرعاً جایز نه سوه، نو بس بیا به ته له لوږې مرې. او دارنګه پوښتنه یو چا بل چا هم وکړه، هغه دا ویل چې په جاوا کې ما سرمایه لګولې ده، اوس یې زه پرېږدم، زه دا پیسې څه به وکړم؟ نو د هغه اصول دا دي شرعاً چې کوم شی په حرامه تا ته راغلی، نو هغه پیسې، هغه سرمایه بغیر د ثواب د نیت کولو دا صدقه، یو مسکین ته، یو ضرورتمند ته، یو حاجتمند ته یې ورکړه. بیا ډېرو کسانو دا خبره کوله چې دا ته له ځانه خبره کوې، ستا په تایید کې بل څوک نسته. نو د هغه په نتیجه کې ما یو دوې درې فتاوا له دا خلکو سره شریک کړي، حتی چې ما دارالعلوم دیوبند ته هم لیکلي دي. امید لرم چې هغه فتوا به هم زر راسي د جاوا آی په باره کې، هغه به هم له تاسو سره شریکه کوم. که دا زما د رایې تایید کاوه، که یې نه کاوه، هغه به انشاءالله ستاسو سره شریکوم. اوس فی الحال زه ستاسو سره د دوو درو ادارو فتواوې شریکوم چې د هغه په نتیجه کې به تاسو ته په خپله معلومه شي چې د جاوا آی شرعي حیثیت څه دی. اوله فتوا چې زه له تاسو سره شریکول غواړم هغه د جامعه بنوریه سایټ کراچي فتوا ده، د دارالافتا والقضا فتوا، چونکې په اردو ژبه کې ده، زه به ټکي په ټکي ترجمه انشاءالله له تاسو سره شریکه کړم. نو هغه دا لیکي، سوال دا سوی دی، جاوا آی یو آنلاین پلیټفارم دی چې د فلم انډسټري سره تعلق لري. د کار طریقه یې دا رنګه ده چې د پیسو لګولو باندې تا ته له 500 تر $10 پورې بونس درکول کیږي، او بیا د فلم ټیکټان چې اخلي،
د فلمانو د ټیکټانو اخیستلو بعد چې کله فلم ختم سي نو له هغه وروسته فورا تا ته پر دغه ټیکټانو باندې ګټه او بونس درکول کیږي. او بل خبره دا ده چې نور ممبران جوړولو باندې هم ګټه او بونس درکول کیږي. یو ممبر یو رکن چې جوړوي پر هغه باندې $15 بونس ورکول کیږي. د مثال په توګه تا $50 لګولي دي، پر هغو باندې $10 تا ته ګټه ملاو شوې ده، نو دا ټوله $80 شو. چې 3 کسان دي ممبران جوړ کړل نو پر یو ممبر باندې $15 دي، دا ټول $15 جوړیږي. د یو فلم 15 ټیکټانو اخیستلو باندې $1 ګټه ملاویږي، یعنی چې دا ټولې سره ملاو کې ورته وګورې نو $80 شو. آیا دا رنګه پلیټ فارم باندې کار کول، په دې کې پیسه لګول دا جایز دي که نه؟ له دغه څخه ګټل شوی رقم حلال دی که نه؟ اوس راځو جواب ته. جواب کې لیکي الجواب حامدا و مصلیا. دغه ذکر شوی اپلیکیشن د دې په ذریعه چې هغه خاص رقم جمع کولو باندې او خلک د دغه اپ ممبرانو جوړولو باندې د دوی له طرفه چې کوم ګټه او بونس ورکول کیږي او بیا د فلمانو د ټیکټانو اخیستلو په نامه باندې چې کوم رقم ورکول کیږي، نو دغه رقم دغه پیسې باقاعده د شریعت مطابق یو کاروبار نه ورته ویل کیږي، لکه څنګه چې د سوال څخه معلومه ده. نو لہذا شرعاً دغه طریقه صحیح نه ده، له دې څخه اجتناب لازم دی. له هغه وروسته د قرآن پاک آیت په حواله کې ورکړی دی وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. له هغه وروسته د دې آیت په تفسیر کې د تفسیر ابن کثیر حواله ورکړې ده او بیا د فقه اسلامی و ادلته د هغه حواله ورکړې ده چې دغه آیت په تفسیر کې لیکلي دي. له هغه وروسته د رد محتار حواله ورکړې ده او پسې فورا بل حواله د رد محتار ورکړې ده او په اخر کې د بدایع او صنایع حواله ورکړې ده. عبارات نه وایم، د فتوا نقل هم ان شاء الله له تاسو سره شریکوم، تاسو به په خپل وګورئ. په اخر کې د مفتیانو کرامو دسخطونه دي او د دارالفتاء مهر او سټمپ لګیدلی دي. او دویمه فتوا د جامعة العلوم الاسلامیه علامه محمد یوسف بنوري ټاون کراچي فتوا ده چې دغه مدرسه د نیو ټاون په نامه سره شهرت لري. سوال تقریبا هغه سوال دی چې په تیره فتوا کې موږ بیان کړ، نو د وخت د کمی له وجې د سوال څخه راتیریږو. راځو جواب ته. په جواب کې لیکي چې دا خبره واضح او ښکاره ده چې د فلمانو کار کول د هغه د ترویج حصه جوړېدل دا جایز نه دی او نه د دغه څه چې کومه آمدني حاصل شوې ده هغه حلاله ده، ځکه چې په دې کې د ګناه معاونت دی او د ګناه په کام کې تعاون او مرسته کول هم ګناه دی. دغه رنګه په دغه صورت کې کومه تنخواه ورته ملاویږي یا کوم آمدن ورته راځي، نو په دا وجه دغه آمدن او دغه تنخواه هم حلاله نه ده. لہذا په دا پوښتل شوي صورت کې جاوا آی اپ په نامه چې کوم اپلیکیشن دی په هغه کې پیسې لګول، دا په حقیقت کې د فلمانو په ترویج کې برخه اخیستل دی او دغه کار تعاون علی المعصیت هم دی. نو په دا وجه په دغه اپ کې پیسې لګول یا د دغه په ذریعه باندې ګټل دا دواړه ناجایز او حرام دي. حواله دلته هم هغه آیت دی د سوره مائده آیت وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لدې وروسته دغه آیت په تفسیر کې چې علامه جساس په احکام القرآن کې کوم تفسیر کړی دی هغه حواله یې لیکلې ده. له هغه وروسته ابن کثیر حواله ده چې دغه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان آیت لاندې تفسیر کړی دی. بل حواله دلته هم هغه د فقه اسلامی و ادلته د هغه حواله ده. له هغه بعد د فتاوای شامی حواله ده
او په آخر کې د فتاوای هندیه چې په فتاوای علمگیری سره هم شهرت لري د هغه حواله یې ورکړې ده او په آخر کې د فتوا نمبر هم لیکلی دی. نو که څوک وغواړي چې د انټرنیټ له لارې د جامعة العلوم اسلامیه بنوري ټاون کراچي له ویب سایټ څخه دغه فتوا ترلاسه کول وغواړي له هغه ځایه هم ترلاسه کولی شي. نو لهذا عرض مې دا کاوه چې د دغه فتاواو په رڼا کې او د فقه چې کوم اصول او ضابطې دي د هغو په رڼا کې په جاوا آی کې یو رنګ هم سرمایه لګول دا جواز نه لري او نه د جواز گنجایش ده، ځکه چې د یو خو لسره دا کاروبار نه دی، هسې یو فرضي د کاروبار شکل یې جوړ کړی او دویم دا چې په دې کې $10 بونس ورکول کیږي، هغه اضافه بلا عوض ده او اضافه بلا عوض د سود په زمره کې راځي. د هغه بعد چې کوم ممبران جوړول کیږي د ریفرل کوډ په ذریعه باندې کم ممبر چې بل واسطه جوړ شوی وي د بل واسطه ممبر کمیشن هم تا ته راځي. حال دا دی چې د هغه د ممبر جوړېدو کې تا یو سای کوشش هم نه ده کړی، نو بغیر له سعی او کوشش څخه اجرت اخیستل دا هم جایز نه دی، دا حرام دی. لہذا زما به درخواست دا وي چې جاوا آی اپ چې کوم اپلیکیشن دی په دغه کې څوک سرمایه ونه لګوي، یو خو شرعي طور پر جواز نه لري، دویمه خبره دا ده چې دغه اپ قانوني حیثیت هم نه لري. تر دې له مخه هم په دغه شکل کې مختلفې کمپنیانې راغلي وې، دغه رنګه کاروبار یې کاوه، دغه رنګه منافع او ګټه ورکوله، بیا یو دم هغه ویب سایټ هم بند شو، هغه اپلیکیشن هم کار پرېښود، د ډیرو خلکو پیسې په دا کې ډوبې شوې چې مختلف خلکو ماته په خپله ویل دي، زما شاګردان دي هغو ماته ویل دي چې په لکاو روپۍ په دا رنګه اپلیکیشنانو کې د دوی ډوبې شوي دي. نو جاوا آی چې ده هغه هم دغه رنګه ده او جاوا آی به یوازې دا نه چې شرعاً موږ ته تاوان کوي، مالي طور هم دغه بیا د تاوان ذریعه او وسیله ګرځي. اوس که چا په جاوا آی کې سرمایه لګولې وي، اوس دی په دا خبر شو چې دا جواز نه لري، نو د هغه دپاره حکم څه دی؟ د هغه دپاره حکم دا دی چې هغه کمې پیسې چې دته ګټه راغلې ده، کومه منافع چې ورته راغلې ده، هغه دې راواخلي، یو ضرورتمند، یو مسکین او فقیر باندې دې صدقه کړي، خو د ثواب نیت به نه پکې کوي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې ټولو ته توفیق راکړي چې پر صحیح او صراط مستقیم لار روان سو او خپل کاروبار، خپل معاملات د شریعت په چوکاټ کې دننه ترسره کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.